ورانه بچه بومي زوله کنه ته زما څنګه ځې ورانه بچه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د تنګي ټیشکیو هسپتال تنګي نه. قدرمنو کتونکو، د تانا تنګي حدود سیف الله خان قلعه کې یو ډیره افسوسناکه او ناوړه پیښه مخې ته راغلی ده. دغه ناوړه پیښه چې ده نو کوم چې دلته کې ذرایع دي او د پولیس د ذرایع مطابق چې دی نو دغه پیښه چې ده نو د لین دین په تنازع باندې چې دی نو مخې ته راغلی ده. دغه ناوړه پیښه کې چې دی نو تر دې وخته پورې دوه ډیډ باډۍ چې دی نو دې هسپتال ته ټیچکیو هسپتال ته وړل شوي دي او یو زخمي کس چې دی نو هغه پېښور هسپتال ته چې دی نو تشویشناک حالات کې الارش ته چې دی نو هغه ریفر کړی شوی دی. تاسو دلته کې ووایم چې کوم ډیډ باډي ده نو هغه ړومبی چې کوم دی نو امراد دی او د هغه پلار نوم یې چې دی نو نیاز محمد دی او دغسې ریاض ولد امیر محمد. دا دوه کسان چې دی نو دغه ډیډ باډي دي او دلته چې کوم اف آی آر چې کوم د ټیچکیو هسپتال کې چې کوم ویل کېږي نو دا خپل د ماما او د خوریینو ترمنځ چې دی نو د لین دین په تنازع باندې چې دی نو دغه ناوړه پیښه مخې ته راغلی وه او دلته چې دی نو ټیچکیو هسپتال ته چې دی نو دغه دواړه ډیډ باډیز چې دي او یو کم انجرډ کس چې کوم زخمي کس چې نو هغه ټیچکیو هسپتال ته وړل شوي دي. په هر حال د ملزم چې کوم دی کوم مقتول چې دی دغه دا کوم د تنګي پولیس مطابق چې دی نو هغه خیسته رحمان نومي کس دی او دوی وایي چې دغه هغه باندې داویداري کېږي. دا کوم مړ کس چې دی نو هغه امراد چې دی نو د خیسته رحمان خپل خوری کېده په رشته کې او د هغې په وجه باندې چې دی نو دغه د لین دین په تنازع باندې چې کوم دلته د پولیس وینا ده د پولیس وینا مطابق چې کوم دی نو په لین دین په تنازع باندې دغه ناوړې افسوسناکه پیښه مخې ته راغلی ده او دغه پیښه چې ده نو هغه د تانه تنګي په حدودو کې سیف الله خان قلعه کې چې دی نو دغه پیښه مخې ته راغلی ده. کوم کې چې امراد او ریاض نومي کس چې دی نو هغه چې دی نو وژل شوي دي او کوم فضل حکیم نومي کس چې دی نو هغه زخمي حالاتو کې چې دی نو هغه زخمي حالاتو کې چې دی نو هغه پېښور هسپتال ته چې دی نو وړلی شوي دي. دغه پولیس هم دلته کې راغلي دي او کوم سیف الله خان قلعه چې ده نو هلته کې چې کوم زموږ ذرایع دی نو ډي ایس پي تنګي ایس ایچ او تنګي او مسعود خان چې دی نو هغه هلته کې موقع ته رسېدلي دي. دلته کې خو دلته چې دی نو زما کیمرامین تاسو ته نو په ګڼ تعداد کې خلک هم دلته کې راغلي دي او دلته چې دی نو هغوی د سوګ او بالکل قدرمنو کتونکو، یو ځل بیا هغه ملګرو ته کوم ملګري چې دې وخت کې تنګي نیوز ګوري او اوس یې چې دی نو تنګي نیوز ټیون کړي او ګوري نو هغوی له دغه افسوسناکه خبر چې دی نو هغه ورکړمه او دغه کم افسوسناکه او ناوړې خبر چې دی دغه ناوړې پیښه چې ده نو هغه د تانه تنګي حدود سیف الله خان قلعه کې د لین دین په تنازع باندې چې دی نو دغه ډزې شوي دي او په دغه ډزې کې چې دی نو دوه کسان چې دی نو هغه وژلي شوي دي
دي یو کس چې دی نو هغه زخمی حالاتو کې چې دی نو دلته کې وروړل شوی او د هغه نوم چې کوم دی نو فضلي حکیم کوم دوه کسان چې وژل شوي دي نو د یو نوم چې کوم دی نو امراد دی د پلار نوم یې نیاز محمد دی او بل چې دی نو ریاض دی او د پلار نوم یې چې دی نو میر محمد خان دی. دغه دوه کسان مړه دي او کوم فضلي حکیم چې دی نو هغه په تشویشناک حالاتو کې چونکې هغه زخمی و نو هغه تشویشناک حالاتو کې چې دی نو هغه د الارش پېښور هسپتال ته چې دی نو هغه د تنګي هسپتال نه چې دی نو هغه ریفر کړی دی. نو دغه حوالې سره چې دی نو موږ به انشاءالله نور انفارمیشن زمانه ورغه دا بالکل قدرمنو کتونکو دلته کې د امراض نیمکس چې دی نو د هغوی والده صاحب هم راغلی دلته کې او دغه جړاګانې دغه ویرونه چې دی نو هغه تاسو چې دی نو موږ درته ښودلی نه شو خو په دغه کیمره کې به د هغې دغه اواز تاسو اورېدی شئ. ډېره د افسوس مقام دی. ٹھیک شو جی. بالکل قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو له دغه انفارمیشن درکم دغه ناوړې پیښه چې ده دغه افسوسناکه پیښه چې ده نو هغه د تانا تنګي حدودو کې سیف الله خان خلا کې د لین دین په تنازع باندې مخې ته راغلی ده او دلته کې ویل کېږي کوم چې د پولیس دلته کې کوم رپورټ دی د هغې وینا مطابق چې کوم دی ماما د ډزو چې دی نو خپل خورې چې دی نه ښکار شوی دی چې امراد نوم یې او هغه سره د هغه ملګري ریاض چې کوم دی نو هغه هم په حق باندې رسېدلی دی او په دې ناوړې او افسوسناکه پیښه کې چې دی نو فضلي حکیم نومې کس چې دی چې د هغه د پلار عبدالمجید نوم دی هغه په تشویشناک حالاتو کې چې دی نو د تنګي هسپتال نه چې دی نو پېښور هسپتال ته چې دی نو هغه ریفر کړی شوی دی. دغه پیښه چې ده نو دا د تقریبا یو ګنټه مخکې چې دی نو هغه سیف الله خان خلا کې چې دی کوم چې د تانا تنګي او ګنډيري چوکۍ حدودو کې دغه علاقه راځي هغه علاقه کې چې دی نو مخې ته راغلی وه او دغه افسوسناکه پیښه چې ده نو په هغې کې چې دی نو دوه کسان چې دی امراد ریاض چې کوم دی نو هغه په حق باندې رسېدلی دي هغه وژلي شوي دي او کوم د فضل حکیم نومې کس چې دی نو هغه زخمی شوی دی. د دې وخته پورې چې دی نو کوم د پولیس چې کوم رپورټ دی کوم چې د پولیس کوم ذرایع ده نو د هغې مطابق چې کوم دی نو هغوی وایي چې کوم ملزم دی په اف آی آر کې نو خیسته رحمان نومې کس چې دی نو هغه ښودلی کېږي چې د هغوی په ډزو باندې چې دی نو دغه دوه کسان چې کوم دی هغه وژلي شوي دي. دا رپورټ چې کوم دی نو دا تاسو ته بیا خپل کتونکو ته ووایم چې د پولیس چې کوم رپورټ دی یا چې د پولیس کوم ذرایع دی نو د هغې مطابق چې کوم دی نو موږ ته دغه انفارمیشن معلومات راغلل چې کوم دلته د سیف الله خان خلا علاقه ده او د ګنډيري چوکۍ حدود دي د تانا تنګي حدود دي هلته کې چې دی نو دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده او په هغې کې چې دی دوه کسان چې د یو امراد نوم دی د بل ریاض نوم دی هغه په حق رسېدلی دي او ورسره قدرمنو کتونکو په دې کې نور څه معلومات راځي نو هغه موږ تاسو له درکو خو تاسو ته دا وویو چې دوه کسان چې کوم په حق رسېدلي دي وژلي شوي دي نو امراد دی او ریاض دی او بل فضل حکیم نومې کس چې دی نو هغه شدید زخمي حالاتو کې چې دی نو پېښور ته د دې نه ریفر کړی شوي. نور څه معلومات راځي نو هغه بیا انشاءالله تاسو سره موږ په تنګي نیوز باندې شیر کوو. تر هغه وخته پورې اجازت غواړم چېرته هم چې خوشحال آباد بریالي